مخبر صحابي دی د کسر المیم مخبر او دا هغه صحابي دی چې کوم عمران ابن حسین سره د ابو په تالاشي علي سیف سره روان شو پوښو کنه و یسمیهم ابو رجا د دې نمونه غست دي لکه روایت کرا صدیق اکبر دی عمران ابن حسین دی او ذو مخبر صاحب دی فنسی اوف نیر شو ثم عمر بن الخطاب الرابع بیا پدی کی رابع سلورم مرتبہ کی ویخیدون کے عمر صاحب دی وکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا ناما اس دی جنا عادت طیبہ دا حضرت بیانی گی او عادت طیبہ دا پیغمبر علیہ السلام اذا نام اجکلبو دش لم نوقظه نمک بنوی خواب حتی یکونا هو یستقیز تردی چه حضرت بذات خود بویخی دا من بنوی خواب صوبه چه پخپل خوک نو پاس دلی ولی انا لا ندری ما یحدث له فی نومه زکه موږ په دې خبرې نه پویدو چې څه معاملات در پیش کیږي حضرت ته خوب کې دغه نبی علیہ السلام د خوب کې وحی وا نو موږ چې چرته وی خو چې تدانی چې د وحی انقطاع را نشي نو موږ به حضرت سے په خپل طبیعت پر خدا فلما استيقظ عمر هر کله چې عمر ویښ شو ورا ما صاحب الناس او ویلی د هغه تکلیف چې خلقو ته رسیدلو د موز په قضا کېدو سره او په موز لیټ کېدو سره وکانا رجلا جلیدن او دا عمر یو سره مضبوط سره او دیم دانو چې نبی علیہ السلام ته چې پاسه جی فکبر نو دې بطور تعجب الله اکبر وزور وی ورفع صوته بالتکبیر आवाज اوچت کا فما زال يكبر ويرفع صوته بالتکبیر حتى استيقظ بصوته النبي صلى الله عليه وسلم بار تکبیر وی الله اکبر تر دې چې دې په आवाज نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویښ شو فلما استيقظ حضرت ویښ شکو الیه الذی اصابهم دوی حضرت تاغه فریاد پیش کا چې کوم دوی ته رسیدلو په تاخیر د مانزه سره فقال لا زیر او قال لا یزیر شک دراوی دی حضرت لا زیرا معنی ضرر نشته دی یا حضرت لا یزیر معنی تاسو لا تاخیر د دې موز نقصان نه در کوي سړو ولې پریشان یې لکه موږ حدیث ویلو چې سره لیس التفریط فی النوم انما التفریط فی اليقظه نو چې سړی ودی نو پای کې تفسیر نشته دی ها چې ځان ویخ ودکه بیا کار خراب دی خلک وی یره ودل خو په پاسه خو چې وی خودی چې نو څوک به پاسه ارتحلوا حضرت زیدن روان شوه او دیده که نو روایتو کرا دی دا روایت مختلف طرق سر نقل ده حضرت ارتحلوا لاشه فإن فی هذا الوادی شیطان دیده که دا شیطان اثرات تی دیده نمخ که لاشه بیا نبی علیہ السلام و صحابه مخ که لار بیا دا سنو کرا خپل موزو کلکا مخ که رازی او دې باندې یو عظیم اشکال د محدثینو په اصطلاح کې دی چې وایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ان العين نائمه والقلب یقظان سترګې پټي زړه بیداري په چار کله حضرت خوب بیدارو نو بیا موږ څنګه قضا شو او ترنور خطو پورې حضرت څنګه پتهونه لګیدا د سبا صادق په خطو حضرت علم ولی رانغه سو په چنور نو لګیدل دا د اشکال دی یو جواب هغه دی چې لکه نبی علیہ السلام الله ذکرو چې صحابه ته مسله د قضا معلومه شي دیمه خبره چې کوم محدثین محشیین حضرات ذکر کوي هغه دا دی چې لکه معرفت ته سبا دا په بصر سره کی په بصیرت سره نه کی یو دی بصیرت دی امور عقلیه آیاو د بصر نظر دا نور خطل کوزیدل دا خود دې سترګو کار دی د عقل کار نه
نبی رسول چې سترګې پټې وي نو فوق ورته نه ښکاري ده کنه چې سبا قتل دې کنه ده قتل نو معرفت د اوقاتو پس سره بصر سره وي بصیرت سره ني لہذا په دې اشکال نه واردېږي فرتحل روان شنو فصار غیر بعید ارتحلوا زي فرتحل حضرت خپل روان شو فصار غیر بعید دمرغو سفر نو کړي ثم نزل بیا کوش فدا بالوضوء وبرا وخت چې برا وړي فتوضوا مرګرا د سوک ونودي بالصلاه او اعلان شو د مانزه یعنی اذان شو دینه معلومه شو چې فواید د پاره چې کله با جماعت ادا کینو اذان سنت ده فصلى بالناس مزک فلما فتل من صلاتی کله چې نبی علیہ السلام فارغ شو د خپل مزنا اذا هو برجل معتزل ناصاب حضرت نظر راغه په یو سړی باندې معتزلن چې د ټول نه ځان جدا کون کې او یو طرف ته یعنی ناشتو په یو کونی باندې او محدثین فرمایي چې هغه رجل معتزل چې کومو خلاد ابن رافی رضی الله تعالی عنہ لم يصلي مع القوم چې قوم سره نو ولا مستا قال نبی علیہ السلام ورته ما منا کې یا فلان ان تصلي مع القوم سيزي منا کړته مرګریا چې تا مسکړې دي قوم سره قال دي خلاد ابن رافی اصابتني جنابه ولا ماء جنابت راغله وراته او بوینا نو ناپاکه حالت کې ما مسنګ کوجی قال عليك بالصعيد فانه يكفيك ترجمه الباب حاصل شو الصعيد الطيب وزور مسلم نبی علیہ السلام عليك بالصعيد نیک وخت پتا باندې لازم استعمال د خاورو پاکو زکه دا تعالی کافی کیږي بس خبر اخلاص شو ثم صار النبي صلی الله علیه وسلم بیا نبی علیہ السلام د دې ځن روان شو په سفر باندې فاشتكى الیه الناس من العطش دغه وخت خلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خپل د تند فریاد وکړ چې الله نبی تګی شیو او پانی نشته اچھا کوم یو بوینه هغه ساربوز کې ختم شو کنه اوس وب نشته موږ تګی شیو نو فنزل حضرت د سوالین راکوش فدعا فلانن راوی ته आवाज وکړه عمران ابن راوی ته عمران ابن حسین راوی الحدیث تا وکانه یسمیه ابو رجا دا فلان منتا ابو رجا خو او خودل خنسیو اوف نه ارشو هرست بیا نور علماء تتبع وکړه نو هغه راوی حدیث ته عمران ابن حسین دی وداليا اور علی سے تم آوازوں کا فقال ورته اذهبا لا شيء فابتغي الماء ولا تويوب تاسو ګر ایک په علاقه باندې چې تنګو منګو کیو بوینو سبحان الله اته خدای شان دادي چې ته ځکه مدینه نه مکه ته زه په دې باز میرو کې دا سره راشي نری طالبونه ملاويږي نو تاسو وګورئ چې تاسو وبوي فقال فابتغي الماء فانطلقا دوی لاړل فتلقيا امراتن نو دوی ته مخامخ شو یو زنانا بین مزادتین یعنی جالستون بین مزادتین وشګنا هغه داسې خزا چې ناسو په مابین د مزادتینو کې شک دراوی د او سطیحتین یا په دو سطیحتینو کې دا مزادتین دا مزاد نه په معنا د مشک راځي او دې ته مزاد دوی زیادت نه ځکه چې دې ته ډبل او برغ مشک یو کو نفس مشک دی یو بوره یو سرمن نه چې جوړي ایو چې دنه ډبل شي رايته مزاده وي نو دا ناسو په مابین د دو مشکیزو یا د دو سطیحو ور اوخ دې کنه ان اوخ په دې منځ دا ناسوا دیکھو یو مشکی ځوان کړو دیکھو بل مشکی ځوان کړو او په منځ کې سرباندې چوتي په دې د سرباندې دا ناسوا او مما ان دا مزادتین چون دا دوبونه ډکو
على بعير لا تخلق ناستوا فقال لها ويدي دوارو عمران او علي سيب اين الماء خوري مبکم ذکی دی تا چې دا براولې د کم ذکی دی نو قالت دی خذي ورته عهدي بالماء امس حادثه زمانه زما په ابو پرون په دې ټیم وا الله اکبر یعنی دمره لري چې د 24 غنټو سفر ورته پاتې دی سړي زامونو مګه په مزي وکړي کنه او چې چاته دی جمعات کې وبني د نور جمعات کې نو طالبان ته تیمم کې موضوع کی یو کار دغه سیو کنه بس دخینو بني اته دلته پر بيدینو کې څه چوز مې اره مرګور ته مې موږ مو کو بیا او بچنه یو تیمم وکړو خو شو کنه نو ما خیر زماده د جمعات والا قدر رمح نه خونیز دی او تاسو مخاره یو جی منګو چې سر پر دې جمعات ته بزو خو ځکه نشته تا خیال ورته مري سیوا نو 24 غنټو سفر او د قتل دمر سختی واغې زمانہ کې جی عادی بالماء ام سے حاضر سا یعنی وقزما ابو پرون دې ټیمو یعنی دی وخت ز په کوی باندې وما 24 غنټه او شو زما چې زه سفر کوم را روان یو ورځ یو شپه عظیم دغه زنانو جګرم قتل غواړي چې یوای زنانه په دې خوشو میرو کې روانه ده الله اکبر بہادری وی کې نه بہادری دې زمانه احمد کې خزه ته چې تشبیه جلال شبانو برانو به زی یری کما خیال نه نه ونفرنا خلوفا او سوال دی او زمنګا نارینه چې دی هغه غایب دی هغه نشته په کارونو دی خو یو معنی د خلوف مفسرین کې به خواندا نارینه زمنګا به خوان دی نو موږ په خپل بول رالو یا غدا دی چې نارینه زمنګا غیبون دی معنی د کورونو نه وتی دی په خپل کارونو مارون باندې اختلی قال لا نو دي دوار ورته انتلقیزن بیا روانه شمو سره په دغه وخت قال دي جنوي الى اينا چتم بیا وای قال الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الى رسول الله صلى الله عليه وسلم نبی علیہ السلام څخه دی بیو معلومه شو چې نبوت ته پیغمبر علی السلام عام شو د دین معلوم چې د اخري غزوه و تبوک علاقه و نو ښا الذي يقال له الصابي هغه کس هغه چاته بیا يقال له الصابي چاته خلک صابي وي صابي څنګه بیا وای صابي د صبا یا صباون لري په معنی د تاریخ الدین دی یا منتقل من دین الله دینین دی چې یو دین پریږي د بل تلار شي یا خرج من دین لا دینن تصابی وی تو قال دی هو الذی تعنینه دا عقیده چې کوم ستا مراد ده والله ماشی او خسته جمله لیکلې ده چې اگر رجل صحابي نو دوی داونو چې لا ولی چې مقصود به فوت شي چا اصرار رسالت ده اګ دی ویل چې نعم نو تایید د خزی کې د چې صحابي دي صحابه سمره عجیبه خلقو ویاو عقیده چې کم ته مراد اخلي یعنی سمانه صحابي نه دي خو چې ستا په خیال کې دي نو عقیده نو فانطلقي مصر رضا فجاء بها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم راوي صدادي نبی علیہ السلام څخه وحدثه الحديث او نبی علیہ السلام ته پورا قصه بیان کړه الله نبی ګرځیدو را ګرځیدو او په ملاو نشو دا زنانه روانه وا دینه می تاسو کو نو سبب دی وخت وبو ترسه نموږ چې مونږ کې دمر لري لار شو سفر زم خرابيږي او تاسو به تکلیف او انتظار کې نموږ دار مخ کې کړه قال نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل فاستنزلوها عن بعيرها
نو مطالبه وکړي دي زنانې نه د کوزیدو د اوخ د دینا زدي ته چې د اوخ نه کوزه شه ودع النبي صلی الله علیه وسلم بیناین او نبی علیہ الصلوۃ والسلام را وخت لوخي یا یو لوخه ففرغ فيه من افواه المزادتين نو پس واول پدی لوخي کی دخلی د دې مشکی زونا او صدیقتین الفاظ مترادف معنی یو ده و او کا افواهما او بن ساتلی و معنی بکه او بن ساتلی و خلید دې دواړو واطلق غزالیا او پرانشتو کتنی یا کدا کوزنه خلیدا سے بورته یو غټه خلدا افوا ایو کتبه نری غنیدا عام طور سره یې کنه بل خله تړلی کته معمولی غنی یو نری غنی سوري وی ورتا نمانه هغه خله برنه هغه تړلی اوساتلا واطلق الغزالیا او لاندنی موزی چې کومو نغه پرانیستل چې دا وب لګي لګي په شکل د ټوټو راځي ونودی فی الناس اور اعلان وکړ شو په دې خلقو کې خلقو ته اعلان وشو اسقو واستقو اسکوي دا بوسکه او دانګ اسکوي چې تند ختم شي فسقا من سقا واستقا من شاء او اسکلی چې چاس کلی او اسکولی دوی هغه چا چې دوی خوخوا وکانه آخر زاکا او وہ آخر دی دا کس انوتی الذی اصابت الجنابه آخر دی واقعا غو چې ورکړو به اغزوان تا خلات تا اصاب الجنابه جنابت رزلو انان یو لوخه دو بونا ورنه حضرت اذهب لاشا فافرغ علیکا او دا پزان واړو یې بازه ولا دغه کړه تلار چې ته پټ ځه ولمبو بیا راځه وهي قائمه دا خذ ولادم گوش بدندان تنظر الى ما يفعلوا ګوري هغه عمل د صحابه ته بما یا په بده دي مشکیزی دا شروع دی غربار خيږي ټوټه چلیږي پوجي شرار خيږي اسوک لوخي ډکې او سوک ساویو بکی او سوک پلان بیو سوک دغه سوالاره ده و ایم الله صحابي راوي وي زما دي په الله قسمي لقد اقلع عنها تاقي صلا بند کړه شوي دا مزادتين دې مشکیزونا وانه لا يخيل الينا ازمغا په نظر کې د قصراتل ان اشد ملئه منها حين ابتدا فيها دا مشکیزي اشد ملئه سختی زیاتی پټکواري سره هغه وخت نه چې ابتدا د پرانیستو کړي وا چې څنګه مګه دا پرانیستل نه بیا شره او په کې شرب کول اوس دا شو چې بالکل ګډي شو سم ډک شو دوبونه الله اکبر الله اکبر چې وبوس کله شوی نو فقال النبي صلی الله علیه وسلم نبی رسول اجمعوا لها چندا ولو کوي صحابه ته دل چندا وکړي فجمعوا لها دوی ولا چندا وکړه من بین عجوتن د عجوی کجورنا ودقیقتن د اورونا وسویقتن د ستوانونا حتا جمعوا لا طعامن ترجیح چې ولا د اورو بوره ډکې کړي دیر شه طعام د خوراک شذونه جمع کړل فجعلوا فی صوب دای ول اتل په یو صادر کې وحملوها علی بیرها او دوی کینول دا په اوخد دی باندې ووزو صوبین ووزو صوب بین یدها او دا صادر پندو کې دای ول په مخ کې خود په تکینا ا پند ول اوچت کې مخ کې کینو په له واغله خوري زپ مخه ده الله اکبر سبحان الله تیکشوا فقال لها نبی علیہ السلام ورتوی دیتا تعلمین ځان په او پوکا ما رزقنا من ماء کی شیئا مګه کمه نه ده کړي ستادو بو نه دي سیز
تا دمره موږ لګ لیټ کړی نور ستاسو موږ کمی کړی نه دي هغه د لیټوالي سب ایواز متعال ډیر انعامونه درکړه ولکن الله هو الذي يسقانا لیکن الله غ مېرو باندې چې موږ باندې وبوس کولې بس خلاصه نو دا روانه شو فاتت اعلی فل آل ترالا وقد احتبست عنهم او حال داو چې دا لیټ شوی و د قومنا دغه خپل وخت معهودنا لکه چې کم ټیم همیشه دراتلو وو لکه ماسپخین مزونو ته بدار رسیدله مثلا نو مازیګر راو رسیدا قالوا وتما حبسك يا فلانتو سیسز لیٹ کرتے فلانے لیٹ والے شو 2-3 گھنٹے لیٹ شوی قالوا العجب یو ناشنا کسی لیٹ کرما العجب یعنی حبسن العجب یو اوپر کسی لیٹ کروا لقینی رجلانی دو کسان ما ته ملاو شو فذهبا بي الى ذا الرجل الذي يقال له الصابي نو بوت لما غ سړی ته چې خلق ته صحابي وي نو حاضر رجل وي او د دې عقیده خو نه و چې د حاضر ناظر د حضرت پیغمبر نه منو حاضر ناظر به سمانه ففعل كذا وكذا بیا اغه سړي داسو مشکیزي وغیرہ داسې ټول قصه بیان کړه دا خذوی فوالله انی لاسخر الناس من بین هذه وهذه دو خبرې کوي اے خلقو زکه دا خبره یا خدا سره من الله اسخر الناس سخت ترین جادوگر دی په خلقو کې من بین هذه وهذه د دې او د دې په میانس کې د زمکه اسمان په میانس کې یو اشاره زمکه ته وکړه بل اسمان دا یا کو انتهایی ډیر غټ جادوګر دی په دې زمکه اسمان میانس کې وقالت اشاره وکړه باصبعها الوسطى والسبابه فرفعتما الى السماء برتتان السماء والارض او انه لرسول الله حقا او که جادوگر نی دا یقینا د الله رسول بر حق دی بس خبر اخلاص شو ښا قصه ختم شو بس اوس دین رسو واقعات ذکر کی بیا چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د مشرکین خلاف سرایا لګلی فوجي دستی پلټنی داغي تبوی چې د فلان کې خزه شوا من چې داغي نو با غستې وي داغي کی لوټي تو باندې تبیس نه وای اخوا دې خواته سم کوي واغي باندې والته بیس نه وای زمانه تیر شنو دا خزي دي خلق دا قوم را جمع ک تاسو خبر یې چې اخوا دې په حمله کیږي او تاسو بالکل مأمون او محفوظ یې دې په خبرې پويږي سوجه دا زما په ځین کې دغه دا چې موږ وبور کړی وی هغه ته هغه زموږ د احسان دی وجنه هم تاسو نه وي نو راځي نه چې مسلمانان شو ټول او دې په خدمت کې حاضر شو دا ټول باندې والو دې خبره ومنله او ټول مشرف بالاسلام خجی اوس ګره فکان المسلمون دین مستقل واقع ته اشاره ده او مسلمانان بعدو دین پس یغیرون علی من حولها یغیرون حمله به کولی علی من حولها هغه چا پیر دي دینو د مشرکین نه ولا یصيبون السرما او دی به حمله نه کولا غد دی باندې تا صرف محلی تم وي صرف اکلوټی تم وي چې په چندو کورونو مشتمل وي لکه تاسو ته باندې وای الذي يمنه چې دا درې کلی نوا فقال يوما نو دې خذي اورځي لقوم یا خپل قوم ته ما ارى نبی نمز یما اوراد ګمان نکم ان هؤلاء القوم دا قوم د مسلمانانو چې دي قد يدعونكم امدن پتاقی سره پریګدي تاسو عمله د قصنا فقص تاسو سنوي لحاظ گئی فعلکم فی الاسلام اشته تاسو شوق په اسلام قبولولو کې فاطعوها نذر معلومی حلکم فی الاسلام
آشته ستاسو شوق په قبول د اسلام راځي چې مسلمانان شو فاطعوها دوی تابعداري وکړه فدخلوا فی الاسلام لال ټول مسلمانان شو خبر اخلاص شو. اوس امام بخاری د مفردات په سراغه قال ابو عبد الله امام بخاری می گویا ده صابع خرج من دین الى غیره یقال الصابی کنا صابی د صابع نه ده صابع ستوي خرج من دین الى غیره خپل دین پریږي دي او بل تلار شي دا علی اعظام المشرکین کنا مشرکین به نبی اسلام ته صابی وي یعنی د پلار نیک دین پری خود او بل دین اختیار کړ. وقال ابو العالیہ الصابئین فرقه من اهل الكتاب يقرؤون الزبور چې صابی معنی وکړه نو قران کې الصابئین هم راځي اهل کتابو کې او فرقه صابین ده فرقه من اهل الكتاب د صابین نه مراد یو فرقه د اهل کتاب نه ده چې يقرؤون الزبور چې د زبور پابندي کوونکي دي. البته مسله حل شو. اوس د صابع په مناسبت سره د اسب معنی کوي او اسب سورۃ یوسف کې راځي اسب الیهن واکم من الجاهلین نو د اسب ټیک شو کنه دا سورۃ یوسف دا وی اسب عامل اسب عامل کتاب ما رحمت اسب الیهن یعنی امیلو الیهن زبردی طرف ته بیا مایل شما الله پاک ور دعا قبول کړه مزه کا